چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حدیث دی او دا حدیث امام بیهقی په خپل کتاب شعب الایمان کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی روایت کړی دی امام بیهقی په شعب الایمان کې فرمایي چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې په رمضان کریم کې زما په امت باندې چې الله تعالی کوم روزه فرض کړی دي په هغه کې خدای پاک جل جلاله پنځه خصوصیات اللہ تعالی پر رمضان کریم او پر روزو کې زما امت لدا سے ورکړي دي چې دغه پنځه خصوصیات الہ العالمین مخ کی امتونو کې هیڅ چاله نه دی ورکړي. ګوره تاسو وګورئ زمونږ او تاسو هر یو شی مختلف دی یعنی فضیلت والا دی که زمونږ او تاسو د مونځ طریقه ده که مونږ او تاسو د رمضان کریم د روزو طریقه ده څومره عبادات شي دي بشک په هغې کې د اکثرو عباداتو سوچ فکر تصور مخکې ادیانو کې په مخکې قومونو کې موجودو خو چې څومره ثواب په عباداتو باندې رب لا یزال حضور مبارک امت لور کوي دومره ثوابونه رب لا یزال مخکې امتونو کې هیڅ چاله نه دی ورکړي. نو څه پته لګي چې دا صرف اور صرف کرم دا نوازش د رب لا یزال د طرف نه دا صرف اور صرف خاطر د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دی. زما استا هر څه مختلف دی زما استا هر څه ثواب والا دی زما استاد عباداتو گنتی کم ای خو ثواب وزن یا زیادی سبحان اللہ طریقم آسان ای ثواب یا ډیری دا ټول برکت د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم دی چې دا نوازشات نعمتونه رب لا یزال کو مونږو پتا سو باندې نازل کړي دا زما استاد محبوب علیہ السلام د خاطره. ګوره دا اوس په حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې پنځه خصوصیات د زما د امت پر روزو کې خپل د نبی علیہ السلام فرمایي چې مخکې امتونو کې روزه وا خو دغه پنځه خصوصیات پر روزو کې رب لا یزال زما امت لور کړي. اوس اول نمبر خصوصیت څه شی دی؟ اول نمبر خصوصیت دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې زما په امت باندې د رمضان کریم چې سرنګ اول شپه او ورځ راشي بالکل اول شپه د رمضان کریم راشي زما په امت باندې رب لا یزال اسمانونو نه ټول زما امت مسلمانانو ته په نظر د رحمت باندې وګوري. اوس چې بل حدیث دغه خبره سره زره وخلم ټچ کړم ادا دی دا نظر رحمت ما او تا ته په دی غوغو باندې داسې عام غوندې خبره ښکاری کنه د خدای پاک نظر رحمت دا یاد لري. حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو انسان تا یو ځل رب لا یزال په نظر رحمت باندې وګوري نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دغه سي انسان نبی الله تعالی په آخرت کې عذاب نور کی. سبحان الله دومره غټه خبره دا بالکل دا کوم چې رمضان کریم را روان دی اول شپه شي د ټول اهل اسلام او اهل ایمان مؤمنانو مسلمانانو ته الله په نظر رحمت باندې ګوري. دویم نمبر خصوصیت څه دی؟ دویم نمبر خصوصیت دا دی چې روزه ډېرو خلکو نیولي عیسی علیہ السلام امت نیولي دي موسی علیہ السلام امت نیولی دی او دا ټول د رب لا یزال بہترین او جلیل القدر انبیاء کرام تیر دی. څوک پکې روح الله دی څوک پکې کلیم الله دی څوک پکې صفی الله دی څوک پکې خلیل الله دی جلیل القدر دی. خو عجیبه خبره دا ده
چې د یو امت روزدار د خلی بوی ته رب لا یزال دومره پروتوکول نه ورکړی چې د خلی بوی ته چې کوم د روزدار خلی نه ځي یو خپل وږمي د لوږې د تندې تر ماښام پورې یو بوی ترځي یو امت کې روزدار ته خدای پاک داسې نه ویلي چې ستا د خلی بوی ماته ګوره رب یې چې ماته د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی که زما او ستا په معاشره کې زما او ستا پلار او مور ما او تا یو شی خوښ که څومره موږ خوشحاله ګو پلار او مور راته وایي چې دا ستا زما دا شی ستا زما ډېر خوښ دی یا زمونږ څوک محبوب وي هغه راته وایي چې ستا دا څیز زما ډېر خوښ دی بیا رب لا یزال چاته وایي دا ډېره لویه خبره ده دویم خصوصیت دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې زما د امت چې کله روجه ونسي د زما د رضا دپاره الله یې او دا لوږه او تند د ځان باندې غونډه ورځ تېره کا او دا خولې نه یې کوم وږم ځي دا خولې نه یې کوم بوی ځي وی چې رب لا یزال مې فرمایي چې محبوبه تا ته پته ده دغه بوی د ستا امتي په روژه کې ما ته د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی دا خصوصیت د هیڅ چا نه دی مخ په ځمکه باندې وه ډېرو خلکو روژې نیولي خدا یې خصوصیت نه دی دریم نمبر په بهقي امام بهقي په شعاب الایمان کې چې کوم روایت کړی هغه دا دی دریم نمبر خصوصیت دا دی نبی علیہ السلام امتیانو خوش قسمت یې الله په ذات قسم ډیر د خیر او د برکت والا یې ډیر فضیلت والا یې د خپل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د وجنه دریم نمبر خصوصیت مونږ او تاسو دا دی چې کله رمضان کریم شروع شي نبی علیہ السلام فرمایي چې ورځم او د شپې یو پر رمضان کریم کی یو شپه او رزم الله تعالی خالی کوي نه هر ورځ هر شپه خدای پاک جل جلاله د فرشتو دا ډیوټي لګولي چې کوم امتیانو د پیغمبر علی السلام ماته روزه نیولې ده هغه ټولو د پارزمانه بخنه او مغفرت غواړي سبحان الله ډیوټي د دغه فرشتو خدای پاک لګي چې یو امتی د پاره الله جل جلاله نه سبا بیگا په حدیث کې الفاظ دي او روزانه سبا بیگا روزانه سفرشته په بیگا کې سفرشته په سبا کې رب لا یزال په حضور کې هغه مخلوق چې هغه معصوم مخلوق دی هغه مخلوق چې داغه خوراک عبادت ته داغه اسکاک عبادت ته داغه زندگی عبادت ته رب لا یزال په حضور کې څوک په قیام کې څوک په رکوع کې څوک په سجده کې څوک په سجده کې څوک په جلسه کې څوک په قومه کې رب لا یزال ته ولاړی دي او عبادت کا خو په رمضان کریم کې استاد لپاره په ډیپټیو باندې ودرولې دي چې سبا بیگا دغه ټول فرشته دغه صائمینو لپاره رب لا یزال له بخنه او مغفرت غواړي د معصوم مخلوق بخنه او مغفرت دا رد کږي نه دا قبلږي خامخه قبلږي څلورم نمبر خصوصیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څومره خسته دی هغه دا دی چې څنګه رمضان کریم راشي رب لا یزال جنت ته وی جنت ته چې ځان نورم خسته کړه ځان نورم مزین کړه په خپل خوشبویانه او دا خپل وسعتونه او فراخي دا نورم زیات کړه خوشبوئی نورم زیات کړه حسن دا نورم زیات کړه رب لا یزال خپل د جنت ته نبی علیہ السلام فرمایي ورته فرمایي چې زما هغه بنده روان دی هغه بندار تر روان دی چې په دنیا کې ازما د پاره ډیر په مشقتونو باندې په تکلیفونو باندې روزي نیولې دي ډیر زر په د دنیا تکلیف او مشقت ناراضي جنت طرف فرمایي ستا کې بولا استوګ نور کوم ان شاء الله جنت خدای پاک خیسته کوي مزین کوي رب العزال ورته فرمایي زما بنده دنیا نه روان دی راځي بکلا ډیر مشقتونه یې تیر کړی دي تکلیفونه یې تیر کړی دي خپل ځان ورته مزین او خیسته کړه استوګ نه به پتا کې ورکوم اوسوم به پتا کې درجه او مرتبه به پتا کې دا د هغو خلکو څلور خصوصیات شو چې رب لا یزال د رضا د پاره د رمضان کریم د حقوق او خیال ساتي
او رب لا یزال لپاره روزه نیسي. او دا اخرنۍ چې کوم پنځم دی که نه دا ډېر عجیبه دی. نبی علیہ السلام فرمایي زما د امت د امتیانو د روزې پنځم نمبر خصوصیت دا دی بیا وی چې کله چې ټول رمضان کریم تیر شي او په خیر باندې روزي ونسي او اخیرنۍ شپه شي وی چې رب لا یزال اعلان وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي اے زما بندگانو، اے د نبی علیہ السلام مبارک امتیانو چې ما د پارم چې څنګه د رمضان حقوق وي د هغه حقوق څنګه خدای پاک ورکړي دي په هغې طریقه باندې تر سره کړه. ټولې فرشتې ار باندې ګواه کا رب لا یزال اعلان وکړه چې دغو ټولو امتیانو د پیغمبر علیہ السلام مبارک تما اعلان د مغفرت او د بخښنې وکړه. او بیا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې الله تعالی و فرمایل کله چې مزدوری وکړه هغه ته خپل اجرت میلاوږي. دا د نبی علیہ السلام امتیانو په دنیا کې روزه ونیوه زما دپارې ونیوه. حالانکې کله کله ما او پتا باندې داسې حالت هم راځي چې ما او تا سره هیڅوک هم نه خوراک کړی شو سکا کړی شو داسې یو حالت هم په رمضان کریم کې په انسان راځي. خو نه مونږ یو چې دا د رب لا یزال حکم دی، دا د رمضان کریم مبارک حکم دی ما او تا ته چې زما احترام وکړه، ما سره مینه وکړه، ما سره محبت وکړه، زما د حقوقو خیال وساته. رب لا یزال به ان شاء الله تعالی ما او تا ته په اخره ورځ باندې د مغفرت اعلان کا، د بخښنې اعلان وکا. او دا یاد لرئ چې کوم خلکو ته د مغفرت او د بخښنې اعلان وشو دا هغه خلک دي چې رب لا یزال به خپل جنت ته داخلوي ان شاء الله.